مور ته کومه کم ځای کې د راځي په حساب باندې د دې پیغمبران را پیدا کیږي نو موږ دې ته وایو چې باید د پیغمبر لپاره وګړوپی دا خبره ضروري هغه لپاره دا خبره ضروري ده یعنی په موټر وې باندې ګاډي روان دي او هغه پولیس کوترو موټرسایکل موټر وې دا د پولیس کوترو دی ورته وایي چې بای ما سره کاغذونه مشته لایسنس هم شته دا او دوی وایي لایسنس روسو خبره ده کاغذ روسو خبره اول دا ګاډي د موټرسایکل د دې قابل دي چې په موټر وې چلیږي دې د اجازه شته په موټر وې کنه نو اول به موږ دا ګاډي ګورو چې دی اول د دې قابل دي کنه چې د پیغمبر خبره کوي دا کوم کس چې پیغمبر دا مو کې دي د پیغمبر قابل هم دی کنه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسه ختمه کړې ده سره او بیا ستا زندگی نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی په طور سند پیش کړي په طور سند پیش کړي فقد لبثت فيكم عمرا وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاسو کې یو عمر تیر کړی زندگی په تاسو کې تیر کړی نو ما دا لوی چې کوم کاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د نبوت کیسه ختمه ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو کس راوي چې پیغمبر دا ورته چې من دلیل په سره دلیل پیراکا امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دا ورته چې ما دلیل دا کم کار ځکه چې الله رب العزت دې چې خاتم النبی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ گئے دی لا نبی بعدی بس کیسه ختم حکومیان تر رمضان سره د دنیا کا مکل ورړولي او د دغه خلکو د اسلام لپاره تلګیای نو بیا صحت او اجازه شته ورنه چې اسلامي حکومت خو دې اجازه تلای نه مو بیا سره وایي نو بیا صحت او اجازه شته نو چې هدا په اجازه شته نو مولانا اسحاق القاسمی رحمه الله وی فرمایله کوي چې رومي موټر وې پولیس دا کول چې دا ګاډي د دې قابل نه چې دې باندې لړ شي او کنه نو اوس دا کس چې دا کوم خبره کوي دې د دې قابل هم دی کنه د پیغمبر لپاره هو د عالم چې کوم خبره کوي دا هغه ذاتي ژوندۍ ضروري دی د لپاره نه ځکه چې خبر د خدای او د رسول او پیغمبر چې کله خبره کوي نو خپل ځان په تور نمونه به پیش کوي خپل ځان په تور نمونه پیش کوي کاوي چې منځو کنه زما په شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی منځو کې داسې منځو کې لکه څنګه چې زه نو هغه خپل ځان په تور نمونه پیش کوي لکه قرآن وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه نو موږ په لومبي دا ګور چې بای دا کس د دې کامل هم دی کنه الله دې نبی اوس کو دا وو دې تا خپل هم دی کنه پیغمبر دا پر هم وسنه په شرط چې ظاهري په باغ کې ایت دی هغه چې کوم دعوت دی هغه د دنیا چې د پامن خېچي دا هغه موږ نه چې دا نورانیت کډوړي ښه پامن پیغمبر نشي داسې بیماری چې د هغې نه خلک نفرت کوي او پیغمبر نشي کېدی او قادیاني په خپله وایي چې ما به یو جیب کې لوټې وي د اودسماتې لپاره او بل جیب کې به مې ګوړه وي اکثر به راته دا پته ونه لګېده وي د ګوړې په ځای به مې د لوټې نه چکو دی پیغمبر او په څوک راته چې ونې راوړي نو د هغې ټیچي ټیچي نوم دی ټیچي ټیچي افغانستان ته مې یو خط لېږلی په یو دی هغې ته هم خط لېږلی وي هغه دی وی اسلم تسلم وی په ما ایمان راوړه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی هغه پېښې بولي وی په ما ایمان راوړه چې سلامتیا سره پاتې شي نو هغه چې دې خلک راغونډ کړه خپل وزیران چې دلته دینیت له څه جواب ورکړي هغې ورته چې دلته راشه هغه ورته هلته د خط په اولډه دلته نه ولیکي وي اینجا بیا وی دلته لږ راشه دلته چې دې خوشحال کړه چې لګان ورته لاړ نه شي صاحب دا خلک نه دا کوي په یوازې کې لاړ شي سم پر سم پیغمبر کوي دې ځای ته رسېږي او ایمان د هیڅ بیماري هم راځي صاحب داسې پیغمبر یوې ښځې د پیغمبرۍ دعوت کړی تاریخ رانقل کړي بلا ځان یې د خدای کمکل امتیان هم کتلي
ګرځېده را ګرځېده په بل ځای کې بل قسم د پیغمبر دعوا کړو چې هغه لا ورسېده نو دې دواړو خپلو کې سلا وکړه چې بهی موږ دې سره جنګېږو نو بیا به ابوبکر صاحب سره څنګه جنګېږو چې خپلو کې وجنګېږو نو زموږ طاقت خو به دلته ماسیور هغه خپلو کې مذاکرات دا نه لاندې چې دلته مذاکرات وکړو نو بس خبره به دې وشوه چې دا ښځه بچري دا یو پیغمبر به دې پیغمبر ته واده شي نو یې هغه چې کله بعد وه خبره په دې باندې وشوه نه هلته ورته امتیان وایي چې صاحب ته خو به واده شو خو مهر نو چا واپس رایې ورته امتیان خو مې مهر هم غواړي چې مهر کې به څه راکړې بلا دوی کبیره ورته هغه ورته چې زه په مهر کې مې ورته دوه مونځه معاف کړم او سارے باندې به دې نومه مستری شي بیا یې توبه وباسله نو د دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې کومې تېر کړې الله رب العزت په قول سند پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د پیدې لپاره په 40 کاله کې دروغ نه دي ویلي چې پیغمبر اعتراض وکړ مثال په توګه خپل اعتراضات څه په خلک کې وایي چې بھائی ته د څه نه وې یو کس وایي ته د څه نه وې چې پیغمبر په حق د قرآن په حق دی الله رب العزت واحد لا شریک دی نو بھائی ورته ووایه چې ستا چې دا مور کومه ده نو دا ته مور منې دوی به دا ته وایي ولې منې دوی راته ویلي چې زه ستا مور یم که نه پلار منې او ولې دې مور درته ویلي ماما منې او نو چې دا منې په مور باندې د دونه اعتماد شته د دې نه لوی اعتماد چې دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې عقلي ته ورته دا منې تا ته معلومات نشته ته پیدا نه وي ستا ذهن نه به دې ته نه رسي او ته دا منې ستا دومره یقین مضبوط دی حالانکې د کور والا د خلکو متعلق یو به مو چې دروغجن دي بل به مو خو بیا هم په دې څیز کې زموږ دونه یقین دی د دې نه زیات یقین هغه زموږ په ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د هغې کې د دروغو شبهه نشي راتلی الحمدلله نو الله رب العزت وایي چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې تېر کړی نو په 40 کاله کې هغه د ځان لپاره دروغ نه دي ویلي د ځان لپاره او اوس 40 کاله پس څه چلو شي اچانک چې د بل لپاره دروغ وي بیا د ځان پیدا خو نه وه پیدا خو ستاسو ده او هغه ته ظاهرا نقصان ده چې تاسو په کاڼو ګزار کوئ تاسو ورته ساحر وایئ دروغجن ورته وایئ نو ستاسو لپاره دروغ وي 40 کاله پس الله وایي داسې